قربانی یو لوی فضیلت والا او یو لوی اهمیت والا عبادت دی او دا د آدم علیہ السلام نواخل د امام الانبیاء خاتم الانبیاء آقا نامدار سید الرسل احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پوری پر ټولو خلقو باندې د الله د طرف نه مقرر شوی و. قرآن کریم کې ردی ذکر دی لكل امة جعلنا منسکا چې د هر امت د پاره الله جل شانه قربانی مقرر کړی دا لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام د پاره د دې چې په دې قربانۍ باندې په دې زناورو باندې کوم چې الله ستاسو د پاره رزق مقرر کړی دی د الله جل شانه نوم واخلئ. بل ځای کې الله جل شانه فرمایي کذالک سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم چې دې د پاره الله جل شانه دا زناور ستاسو تابعدار کړل ستاسو فرمان بردار کړل تاسو د غاړې نه رانیسئ تاسو ورته پړې چوي تاسو یې سبقوي خو څه د پاره لتکبروا الله علی ما هداکم د پاره دی چې تاسو په دې باندې د الله جل شانه نوم واخلئ. الله اکبر الله اکبر. او دویم لعلکم تشکرون چې تاسو د الله جل شانه شکریا ادا کړئ. حدیث مبارک کې زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو پیر د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه پوښتنه وکړه ما هذه الاضاحی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا قربانی څه شی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام چې دا سنت طریقه ده د ابراهیم علیه السلام. صحابہ بیا تپوس کئی فما لنا فیہا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسولہ زمان دا پارا پدی کسی دی؟ نبی علیہ السلام و فرمائی بکل شعر حسنہ دا ہر بیختب بدل کی تاصل یونی کی دا. صحابہ بیا پختنہ کئی فالصوف یا رسول اللہ اے دا اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وڑائی ببارہ کے سا حکم دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا فرمایي بكل شعر من الصوف حسنه د وړایم د هر وخت په بدله کې تاسو د پاره یونی کیدا. دې د وجه علماء کرام لیکي چې په قربانۍ کې بهترین ساروی دا واړه دي ګډي او بيسي ځکه دا په یو کس باندې وي نو دا ټول چمړم د دې یو کس وي پای کې د څومره وختي دومره نیکه ورته ملایويږي. او د دې برعکس غټ ساروی ته وګورو ناغه په وګه سبا تقسیم دی پښپک تقسیم دی غشرمنم تقسیم شو یختم تقسیم شو نیکایم تقسیم شو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کو فرمایا ما عمل آدمی من عمل من یوم النحر احب الى الله من احراق الدم چې د قربانۍ په ورځ باندې د قربانۍ نه یا د وینې د تویول نه لوی عمل د الله جل شانه په نسبت باندې بل نشته چې الله ته محبوب وي. د ټولو نه زیات محبوب او خوښ عمل د لوی اختر په ورځ الله جل شانه ته قرباني ده. او دوی دا قرباني دا به د قیامت په ورځ باندې راځي اساروي د خپل خکرانو سره د خپل وختو سره د خپل سو سره او کور سره. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض چې دا وینه لا پسمکه باندې توی شوي نه وي چې الله جل شانه دا قبول کړي وي او دا مقبول وي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي فطیبوا بها نفسا په دې سره خپل نفس خپل ځان د ګناهونو نه پاک کړي. یو بل حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي ما انفقت الورق في شيء افضل من نحيرة في يوم العيد چې د اختر په ورځ باندې کم خرج په قربانۍ باندې وشي دا الله جل شانه په نسبت زیات افضل او فضیلت والا دی. نن زه او تو په معمولی خبره باندې قرباني پریدو نو قرباني مو پرې خدا دا دومره ډېر ثواب نه مونږ ځان محروم کو. نو محترمو د احادیثو نه او د قرآن پاک نه دا معلومیږي چې په هر حال چې د چام استطاعت وي طاقت توفیق وي مالداری سنا سمال وي نغله پکار دي چې قربانیو کی او په دې سره خپل وجود خپل ځانم پاکي او د قیامت ورځې لپاره ډېر زیات نیکه جمع کی. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق